قسم ده په موږ تاسو کې روغتیا او کمالداره سړی عقلمند سړی هغه ده چې د آخرت غم یې وکوئ. را روان د آخرت څو کاله به دې عمر وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 63 کاله و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر 63 کاله و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمر 63 کاله و. په دغو شپېتو باندې به وایي لږ امت ور اوړي لږ به دې خواته وي ډېر به په دغه ځای کې مري. زموږ اکثره شپېتو کلو ته عمر ورسېږي درواغ نه پرېږدو، غیبت نه پرېږدو، کنځا نه پرېږدو، حرام نه پرېږدو، د نظر حفاظت نه کوو، د خېټې حفاظت نه کوو، د فرجو حفاظت نه کوو. آخر په موږ کې به تغییر څه وخت راځي؟ چې شپېتو کلو ته ورسېدې دا خو د زړا ځای دی چې په شپېته کاله کې په تا کې تغییر نه راځي، په 50 کاله کې په تا کې تغییر رانغی. شپېته کاله 50 کاله 70 کاله د شیطان پیروي مې وکړه، د شیطان په لار ورسره روان یم. دا یوه سړي ته خطاب نه ده، دا اول ځان ته خطاب ده بیا بل ته ده. اول زه د ځان په حیث وایم باید موږ په ځان کې تغییر راولو. طالب باید د طالبي په چوکاټ کې وچلیږي، د عامو خلکو څخه فرق راولي. دی طالب ده، هر سړی اشاره ورته کوي چې ته خو طالب یې. عالم باید د علم په چوکاټ کې وچلیږي، تر طالب باید د اخلاق ډیر پورته وي. خلیفه باید د خلیفتوب په چوکاټ کې وچلیږي، د ده باید تر عامو علماو اخلاق ډیر ښه وي. حاجي باید د حاجیتوب په چوکاټ کې وچلیږي، مصر د کور باید د مصرتوب په چوکاټ کې وچلیږي. داسې نه چې دعوه هم د مصري و د بزرګي کړې ده او اعمال هم د وړو وړ کې د وړو هلکانه وي. دا خو بیا زموږ د نقصان ځای د خدای نکرده. موږ تاسې که سوچ وکړو ورونه چې وړکی کسر وي خو چې د آخرت سوچ ورسره وي هغه بیا د دنیا په دغه ظاهري شیانو باندې نه غلطېږي. په موټر نه دوکه کېږي، په بلډینګ نه دوکه کېږي، په پیسو و په دغه نه دوکه کېږي. پیغمبر علیه اسلام ویلي الدنیا غاد و راحن، دنیا تلونکې و راتلونکې د اعتبار نشته. یوه ورځ یو سړی باچا وي، بله ورځ ګدا وي. هغه شاعر ویلی دي په تصور مې ځان باچا کو سر مې راپورته کو ملنګ د دنیا ومه. په تصوراتو مې ځان باچا کړی و خو چې سر مې راپورته کړی د دنیا ملنګ راڅخه جوړ شوی و. د دنیا په تصوراتو به ځان نه باچا کوئ چې د الله چا سره څومره ډېره دنیا ده دغه دې الله ته ډېره عاجزي کوي. ولې حدیث د رسول الله د حضرت علي صاحب روایت کوي، وایي دنیا چې ډېره وي حلاله وي حساب ده، چې حرامه وي عذاب ده. دنیا چې حلاله وي نبي علیه السلام وایي چې د قیامت په ورځ باندې به مسکین سړی تر غني 500 کاله مخته جنت ته ننوځي. ولې له مسکین سره به حساب و کتاب نه وي، ځکه به جنت ته زر ننوځي. او غني سړی چې حلاله دنیا وي 500 کاله به بعد جنت ته ننوځي، 500 کاله به له ده سره حساب شروع وي. دا د انسان روپۍ دا زموږ ستاسې کلداره 4 پاوله ده. د دغه وایي د دا یوې روپۍ 12 پوښتنې دي، په دا یوه پاولي کې 3 پوښتنې دي. په کومه طریقه دې راوګټله، په کومه طریقه دې مصرف کړه، د الله حق دې پکې وایستی که نه. دا 3 پوښتنې په دا یوه پاولي کې دي. داسې په دا 3 کې ضرب کې 12 پوښتنې په یوه روپۍ کې راځي. له دغه هغه سړی خلاص دی چې دنیا یې ډېره نه ده. هغه سړی چې دنیا یې ډېره ده هغه په دغه عذاب اخته ده، دا حساب ورکوي الله ته. یو کښتیوان سره جاز وال د کښتۍ وال سره یو کس پور سي، بیا وایي ده ته یې پوښتنه یې ځینې وکړه، ورته وایي چې په دغه ستا پلار په چیش کې مړ سي. هغه ورته وایي هغه کښتۍ چلوله په دغه اوبو کې ډوب سي مړ سي. وایي نیکه دې په چیش کې مړ سي، هغه ورته وایي نیکه مې هم دغه چلوله مړ سي. جد دې په چیش کې مړ سي، وایي جد مې هم دا کښتۍ چلوله مړ سي. نو دا سواري ورته وایي چې دغه ټول په دا کښتۍ کې غرق سوي دي، مړه سوي دي، ته نه ډارېږې چې ته به هم په دا کښتۍ کې غرق سي مړ به سي. هغه ورته وایي له مرګه خلاصی نسته. د کښتۍ وال ورته له مرګه خلاصی نسته. بیا نو په جواب کې ورته وایي ښه ته راته ووایه ستا پلار چیرې مړ سي، هغه وایي په کور کې. نیکه دې چیرې مړ سي، په کور کې. جد دې چیرې مړ سي، په کور کې. وایي ته نه ډارېږې چې ته په دا خپل کور کې مړ سي. خو له ده خو خلاصوالی نسته له مرګه. په دنیا کې غټ غټ ډاکټران، جالینوس دا یو عظیم حکیم ده په دنیا کې تېر سوی ده. دغه وایي د معدې په مرض کې ماهر و، دی خپله د معدې له مرضه مړ سي. لقمان حکیم صاحب دا په سرسام مرض کې ماهر و، دا د سرسام له مرضه څخه مړ سي. افلاطون دا په دغه سي دغه پالج سي، د پالج په مرض کې ماهر و، دی له دغه څخه پسې وفات سي. ارسطو دا په مرض د سیل کې ماهر و، له مرض سیل څخه دی پسې وفات سي. کوم چې لوی ډاکټر ده له هغه شي وفات سوی ده چې دی په کوم مرض کې ښه ماهر و، له هغه څخه دی پسې وفات سوی ده.